السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رب نو امید دی انشاءالله ټول اورېدونکي به د صحت جامه کې وي. الله مو روغ جوړ ساته. اکثر ملګري یو تپوس کوي چې مونږ ته ایمیل راغلی دی د ملک سلمان ګلوبل اکیډمۍ د طرف نه او انټرویو دپاره 16 تاریخ د څه قصه را څنګه چل به څه حساب به. نو لنډه خبره دا ده، اول خو ملک سلمان ګلوبل اکیډمۍ دا سعودي عرب ریاض کې ده او دیو د عربي لینګویج دپاره بیا مختلفو دورو دپاره د انټرنیشنل چې څومره طلبا دي هغوی ته سکالرشپ باندې هغه ورکوي. خو د دوی هغه کورس چې هغه شارټ مختصر کورس 6 میاشتې 2 میاشتې داسې د دوی هغه کورس وي. بیا چا چې د مخکې ورځو کې تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دې ته اپلایانې کېدلې، نو چا چې دې ته اپلای کړي وای یا 2023 کې کړي یا 24 کې کړي، یعنې دې یونیورسټۍ ته بس یو ایمیل باندې اپلای کړي، نو دغه یونیورسټۍ والا را لګېدلي دي او اوس هر یو هغه چا سره چې د دیو سره د چا ایمیل ورسره د هغې ته یو میسج کړی دی چې هغې ته ویل کېږي د اختباري حمزه په نوم باندې یو ټیسټ دی، د هغې دپاره یې ورته میسج کړی دی. نو اکثر کسان بیا هغه دې کې غلطېږي، هغوی اپلای کړي نو هغوی سوچ داسې چې یاره دا ماته میسج راغلی دی د انټرویو دپاره، بس دا به زه انټرویو ورکړم او بیا به قبولي نه، دا دې دپاره نه دی، دا بلکې د یونیورسټۍ د طرفه یو میسج راغلی دی او فایده یې هغه دا ده لکه څنګه چې زموږ ملکونه شو، پاکستان شو یا د نور ملکونه شو، دیو انګلیش کې د اکیډمیانې لکه یو اکیډمي شو هغه ایلیټس چې کوم هغه د انګریزۍ ټیسټ، نو هغه چې ته ورکې نو دغه شانتې هغه به ورکړي، هغې کې به یو څو سوالونه یو 15-16 قسمه سوالونه وي. نو دغه شانتې دا هم یو اکیډمي ده ټیک شو، او هغه هم د اختبار حمزه چې وي نو د یو ټیسټ د عربۍ متعلق باندې، لکه څنګه چې پاکستان کې د انګلیش کې د ایلیټس والا دپاره دغه ټیسټونه داسې هغوی، خو دا عربۍ کې د عربۍ ټیسټ، نو بیا فایده یې دا چې دا کله ته ټیسټ ورکړي او دوی کې ښې نمبر یې والي، بیا دا ټیسټ کې کوم سوالونه یې څومره وخت هغه وروسته وضاحت کوو، ښې نمبر یې پکې والي نو تاله به یو شهاده درکړي. هغه شهاده چې دا به کله سړی وزارت کې یا سعودي وزارت تعلیم ته اپلای کوي یا بله داسې یونیورسټي هغې ته ته اپلای کوې، نو هغه ځای کې بیا ستا په کار دا راتلی شي. لکه بعضې د سعودي داسې یونیورسټیانې دي چې په هغې کې لکه د انګلیش د ایلیټس غواړي، دغه شانتې ورسره دا دغه هم ورسره غواړي، د اختباري حمزه یا د اختباري کفایت په نوم باندې ټیسټ دا ورسره غواړي، نو بیا تا هلته په سکالرشپ کې تقویت درکوي، یعنې تا ته د مقبولۍ چانسز هغسې واقعي. نو دغه شانتې دې یونیورسټۍ د خپل طرف نه دا یو ټیسټ دا څومره طلبا چې دوی سره چا ورته یعنې کړي دي هغوی ته خپل طرفه ورکړی دی. دې فایده دا ده چې عام حالاتو کې ته اخلي دا ټیسټ، نو دا به ته په روپو اخلي، لکه ته به دوی ته پیسې جمع کړې سعودي وزارت ته، بیا به د هغې نه پس دغه ټیسټ ورکوي، که بیا دې پاس کړو څومره نمبر یې دې واخیستې د هغې مطابق به تا ته شهاده میلاویږي. اوس دا د یونیورسټۍ احسانا داسې چا سره چې د دوی ایمیل دي نو هغې ته دا میسجونه کړي دي، که څوک دا ټیسټ ورکول غواړي نو هغه ورنږدې کړي، هغې دپاره بیا دغه میسج چا ته هم راغلی دی، لاندې طریقه ښودلې ده، دې کې هغې خپل یو دغه هم ورکړی دی لینک چې په دې به ته تسجیل وکړي، یعنې اپلای به ورته وکړي، چې کله وکړي هغه داسې ویب سایټ کولاو به شي. ټیک شوه، یعنې دا هغه ټیسټ دی د هغې کې هغه کوم چې څومره ټایم دی سوالونه دي ټایم هغه هر څه یې ورته لیکلي. ټیک شوه، اختباري کفایت په نوم ورته ویلی کېږي، ټیسټ حمزه هم ورته ویلی کېږي، اختباري حمزه هم ورته ویلی کېږي. انټرویو نه ده چې یو سړی وایي چې یاره دا به زه انټرویو ورکړم بس زه به انټرویو پاس کړم او بیا به زه یونیورسټۍ ته سکالرشپ ماته میلاو شي، نه د هغې سره څه تعلق نه ساتي، خو دا بس عام ټیسټ دی. که ورد یې کړو نو په دې کې یو څو سوالونه اولنی چې دی ستا نه به تقریبا 20 منټ دقیقې هغوی سوالونه کې عام سوالونه یې فی موضوع عام، او ته به د هغې څه وکړې جواب ورکړې عربۍ زبان کې. بیا کتابت عام لیکلي 40 منټ، دا پکې یو دویم سوال دی 40 منټ. دریم سوال چې پکې دی که نه قرأت د مخصوص، یعنې د قرأت د نصوص او دغه شانتې جواب د بعضې سوالونو، بس د هغې به یو عام څه دغه څه هغه قرأت ته پوسل شو، د هغې جواب 60 منټ دا دي. ټیک شوه، بیا فهم المسموع چې یعنې ته به هغه خبره به هغوی به خبره کوي او ته به هغه څه کې اوري، نو د دې تقریبا 35 منټ ټایم دی. نو ټوټل ټایم د دې چې هغه جوړیږي 155 منټ، د دې 100 نمبر دي ټوټل، 5 سوالونه هر سوال 20 نمبر او 4 سوالونه 25، د هر سوال 25 نمبر او ټوټل 155 منټ ټایم. نو دا به ته دا ټیسټ ورکړي، د هغې نه پس به بیا دغه یونیورسټۍ د طرف نه تا ته
ستا دغه ریزلټ مطابق شهاده میلاو شي چې ستا څومره نمبر یې هغه به راجمع کړي او فیصدي به ته جوړه کړي. نو دغه شهادت چې تا ته بیا میلاو شي فایده یې دا ده که سبا له ته چېرته سکالرشپ ته اپلای کوې یا بل څه یې څه که چېرته دغه ټیسټ پکې مطلوب وي یا دا څیز پکې غواړي لازمي یا تا لازمي پکې نه وي خو هلته غواړي لکه اوس چې کوم اپلایانې د وزارت تعلیم په ذریعې شروع دي نو هغې کې دا غواړي نو تاله به پیدا دا درکوي چې ستا څه نه څه به اپلایي ته تقویت ورکوي چې وره دا سړی عربۍ باندې مهارت لري پوهېږي نو صرف دغه یوه پیدا ده. بیا دې ته به تسجیل وکړي هغه ټول شرایط یې دې کې لاندې لیکلي دي صحیح شوه خو دلته عزت خونا باندې به کلیپ وکړي خو دا بیا اوږده اپلای د اپلای به دې ته کې د ټسټ دپاره یعنې خپل هغه ډاکومنټ به جمع کړي دا ته به بیا یو رقم الطلب درکړي رقم المدني په نوم باندې غالبا بیا به ته په هغې باندې چې کله دغه 16 تاریخ سعودي 1 بجه ټایم راغی ویبسایټ ته به پاکه لینک تاله درکړي په هغې به نه وځي او ستا به دغې چې کوم سوالونه وي هغې جوابونه به هلته ورکړي. نو دې کې داسې خاص څه نشته یو سړی وایي چې یاره دې څه مطلب و دغه لنډ حاصل او دغه مطلب اوس یو سړی دی یاره هغه وایي چې زه اوس دا ټسټ ورکول غواړم او ما عربۍ کې زه ګزاره کوم زه عربۍ سوال جواب هم کولی شم عربۍ کې دغه شانتې عربۍ کې مقاله هم کولی شم عربۍ کې زه چې څه مانه جواب وتپوسي هغه هم ورکولی شم عربۍ کې زه دغه شانتې که هغه مانه کومې خبرې ماته لیږي زه د هغې وضاحت د هر څه کولی شم دغه 4 سوالونه دا زه ته تیار یم نو بس هغه دې راولېږي او دغه ته چې کوم میسج ورلېږلی هغې چې کوم لینک دی په هغې دې کلیک کړي دغه ځای نه دې خپل ډاکومنټس اپلای دې ورته وکړي بیا ورته نمبر میلاو شي نو بیا به راشي بیا ورته شهاده میلاو شي. باقي چې کوم کسان و چې یاره مونږ اپلای کړي وو انټرویو ده هغه ده نو دا انټرویو نه ده دا یونیورسټۍ د طرف نه احسانا دغه ټسټ کې یو دعوت دی یو شریک کېدل دي که پکې ورسره شریک شو پیدا یې داله او که شریک نه شو بس څه نقصان هم نشته لږ یعنې هغه اپلایانې خو چې چا کړي وي اکثر هغې ریزلټ شوی دی یا نه دی شوی ځکه د دې یونیورسټۍ چې کله انټرویو هغه داسې نه کې لنډ تپوسونه یو څو بس هغه تا ته لینک ډایرکټن رالېږي په هغې باندې بیا ته کله چې هغه جاین کړي نو یو څو تپوسونه یې لنډ نو هغه دی او د هغې حساب بدلي دا ټوټل 155 منټ ټسټ دی که څوک ورکول غواړي نو بس اپلای دې ورته وکړي او ورده کړي صحیح دی انشاءالله څه نه څه به تاسو په وضاحت باندې پوه شوي وئ. باقي عام معلوماتو لپاره نورې چې کومې اپلایانې دي یا څه دي نو تاسو فیسبوک په ذریعه باندې زموږ پیج مرکز الاحمد ترجمه او تقدیم دغه شانتې یوټیوب کې چینل او واتساپ ګروپ واتساپ چینل د ټولو ته تاسو هغې کې شریک کېدی شو هغې نه نور معلومات هغه مخکې اخیستلی شي. بیا عام کسان ډېره رابطه کوي چې یاره هغه ده نو بس دغه وضاحت تاسو وګورئ که یو سړی پکې شوق لري نو هغه بیا بېله خبره ده که په خپله جمع کولی شي په بې هوا نیامه که نه شي کولی نو دا خو اپلای شانتې ښه ډېر ټیم اخلي ګران کار دی که څوک وایي چې یاره مونږ له وکړو مونږ دا ټسټ ورکوو تیار یو ورته بیا ورته مونږ وله کولی شو چې هغوی له اپلای وکړو صحیح ده. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته.